نه یو کال مخکې اکتوبر 2023 کې د لوړ کورم علیزای او د بګن خلکو منځ کې یوه معاهده شوې ده. چې هغه معاهدې څو شکه تاسو ته ښیم چې هغې معاهدې کې څه شوي وو، نن سبا د څه کېږي. دا معاهده شوې وه په 29 اکتوبر 2023 کې د علیزای کومه اف سی کې لا د اخ کې شوې وه، چې هغه کې د اهل سنت او د اهل تشیع کوم مشران دي، نه علاوه نور کوم مشران دي هغه هم ورسره موجود وو. معاهده هله وشوه چې کله چرخیل کې چې یوه ګاډي باندې فایرنګ وشو، هغه نه بعد هغه په تناظر کې دا فیصله وشوله چې هغه تاسو ته څو شکونه زه تاسو ته ښیم. هغه اول شک دا دی هم دونوں فریقین امن یگانیت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے. چې دا څومره فریقین دي لوړ کورم دوی به پیار محبت سره یعنې مینې ورورولۍ سره به زندگی تیروي. دویمه دا چې دویم کس ته به د امن خرپولې هېڅ قسم ته اجازات نه میلوي، یعنی که اپر کورم نه یا که بل ځینه یو کس رسي چې هغه د دې ځایله کې امن خرپوي، نو هغه دپاره به هېڅ قسم ته اجازات نه میلویږي. دریم شک دا دی که چا د امن خلاف ورزي وکړه یا امن خراب کو، نو هغه کس به دغه دوه فریقین راخلي، هغه به د فورس پولیس یا د اف سی یا د پوج په حوالې به ورکوي. دا یې دریم شک و. څلورم شک دا و چې په رشنال ټل باندې کوم اقوام موجود دي، هغه کوم خلک دي، هغه به د روډ امن امان بحالۍ یا هغه برقرار ساتلې ذمه دار به وي. پنځم شک دا دی چې کومې مرچې دي هغه به خالي کوو او دین علاوه نوي مرچې چې کوم دي هغه به نه جوړوو. شپږم شک دا دی چې کوم کس بیا د اسلحې نمایش نه کوي. که چا د اسلحې نمایش وکړو یا اسلحه یې واخیله یا چا ټوپک راوبسلو، نو هغه په خلاف به قانوني کاروایي کېږي. اووم شک دا دی چې اهل تشیع او اهل سنت چې کوم دي هغه د خپل علاقې کې د امن ذمه دار به خپله وي، یعنی که علیزای والا کوم خلک دي هغه به د اهل سنت دپاره د امن ذمه داري یا بګن والا چې کوم دي هغوی به د اهل تشیع دپاره وي. اتم شک دا دی چې موږ به یو بل دپاره هېڅ قسم ته روډ نه بلاکوو، یعنی دا کوم فریقینو منځ کې دا معاهده شوي د هغوی د هیڅ هم ایک کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کے لیے روڈ بلاک نہیں کریں گے. و انم شک دا دی چې موږ به هېڅ قسم ته شرانګیز یا داسې څه فساد والا څه به نه کوو او دین علاوه ملک و د قوم په خلاف به هم داسې څه مضموم اقدام یا قدم به مو نه خلو. لهم شک دا دی چې دا کوم شکونه دي دا مو پړاو کړل او دې باندې مو راضي شولو، دا مو تسلیم کړو او دغه به مو عمل کوو. دغه باندې چې کوم دي فریقین اهل تشیع چې کوم دي هغه باندې عقیل حسین هغه دستخط کړی دی، شجاعت هغه دستخط کړی دی، نور حسین هغه دستخط کړی دی، په اهل سنت طرفه فرحان الله دستخط کړی دی او محمد نصیر خان بنگش سکنه بګزی هغه ونې دستخط کړی دی او سید ذوالفقار علي شاه بټو دی که څه هغه ونې دستخط کړی دی. کومه معاهده دی دا په اف سی کې لیکل شوې وه چې هغه کې اف سی کرنیل ورسره کوم نوره ذمه دار خلک هم موجود وو، هغه کې شیعو مشران او د سنیانو مشران هم وو. نن یې یو کال پوره کېږي چې دا معاهده شوې وه، دې باندې دوی دستخط کړی چې بل دپاره به لارې نه بندوو، یو نیم داسې کار به نه کوو چې هغه نه خلکو ته څه تکلیف وي، څه نقصان وي. هغه یو کال نتیجه داسې کس وي چې راووتله چې یو بل دپاره روډونه هم بند شوله او شرانګیز بیانات هم راووتله، اسلحې نمایش هم ولیدلو او دین علاوه نور کوم شکونه و چې دویم کوم کس دی هغه به مو نه پرېږدو چې مو علاقې کې امن خراب کړي. خو مو دا یې ولیدلو چې هغه به اعلان وشوله چې په کور د نورو کمواله خلک د هم دلته راشي دا روډ د بلاک کړي. دا یوه معاهده وه چې هغه کلیام خلاف ورزي شروع دی. داسې نورې معاهدې هم دي چې هغوی خلاف ورزي د کېږي. تاسې څه یئ چې کورمې والا کوم خلک دي لوړ کورم والا هغوی دا شی معاملاتو کې آیا هغوی ته پکار دی چې ځان انوالو کړي او اپر کورم والا خو هسې په غم مخکې دي، خو لوړ کورم والا آیا هغوی که د انوالو شي دینه د هغوی جان مال دغو ته نقصان دی، د هغوی دپاره څنګه دی؟ کمنټ کرتا تاسې وایئ.